پاکستان کې د پټرولو قیمت یو ځل بیا زیاتېدو والا دی. پټرولیم چې کوم وزیر دی هغه باقاعده اجلاس راغوستی. په دغه اجلاس کې څه خبرې شوي په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. هغې نه علاوه ابنائے هرمز حوالې سره ډونلډ ټرمپ ډېر عجیبه ټویټ کړی دی. ډونلډ ټرمپ وایي چې دا به زه قبضه کوم او دا به د ما قبضه کوي او د دې قبضه کولو کې به ډېرې پیسې لګي او بیا به زه په ابنائے هرمز باندې ټیکس لګوم. عجیبه ټویټ یې کړی چې مکمل په هغې باندې هم خبره کوو. په دې ویډیو کې ډېر اپډیټس دي. ایران پاسداران انقلاب چې کوم دی هغې هم ټرمپ ته قراره جواب ورکړی چې په هغې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. ټول نه پهله پاکستان کې د پټرولو قیمت راتلونکي وخت کې بیا زیاتېدو والا دی. تاسو لاندې پته را پاکستان کې پټرول مافیا او زموږ د پټرول مالکان د پټرولو کمپنیانو والا هغه د پاکستان حکومت سره الریډي میلاو دي. شهباز شریف ته دمکیانې ورکړي چې ورې پټرول ما ارزانه و. شهباز شریف پټرول ارزان نه کړل د ارزانولو په وخت کې، نو اوس د ګرانېدو په وخت کې خو به ضرور ګرانوي. ښه پټرولیم چې کوم وزیر دی علي پرویز ملک هغه یو اجلاس راغوستی دی. په دغه اجلاس کې دی دا خبره کړې ده چې ابنائے هرمز لاره خو بیا بنده شوه. په عالمي منډۍ کې تیل بیا ګرانېدو والا دي. نو په دې اجلاس کې دا ډسکشن کړی چې موږ په پاکستان کې په کم پلان باندې پټرول ګرانو، لکه څنګه به ګرانو ډایرکټ یې اچانک ګران کړو که نه لږ لږ وقفې سره یې په ګرانېدو باندې بوځو. نو په دې باندې باقاعده پټرولیم وزیر علي پرویز ملک چې کوم دی باقاعده اجلاس کړی دی. ښه پټرول مالکانو چې کوم دی هغه یو ځل بیا پټرول سټور کول شروع کړي دي ځکه راتلونکي وخت کې پټرول ګرانېدو والا دي. پټرول مالکان چې کله ګران پټرول والي او بیا پټرول ارزان شي نو بیا ګیلې کوي چې دلته خو مونږ تاوان وکړو، د حکومت په وجه زموږ تاوان کېږي، حکومت له نو پکار چې پټرول یې ارزان کړي. او چې کله دی ارزان اخیستلي او اچانک پې ګران شي نو بیا دی بلې شي. بیا دا نه وایي چې راشه مونږ به اوس د غریب عوامو ته ریلیف ورکړو، حکومت ګران هم کړل نو مونږ به خیر د ارزان خرڅ کړو ځکه مونږ ارزان اخیستلي وو. نو دومره ایمانداره په پاکستان کې څوک نشته. ښه ډونلډ ټرمپ ټویټ کړی دی چې مونږ به په ابنائے هرمز کنټرول اخلو، مونږ به د ابنائے هرمز سرپرست یو، مونږ به د دې حفاظت کوو او د دې حفاظت کولو دپاره دا ابنائے هرمز کنټرول کولو دپاره به زمونږ ډېر غټ رقم لګي. او کچېرې مونږ ابنائے هرمز کنټرول کو خپل زیر نگراني کې مو راوستو نو بیا به مونږ په دې باندې ټیکس اخلو ځکه چې کومې پیسې د دې په حاصلولو کې مونږ لګولي نو هغه پیسې بیا مونږ په ټیکس باندې پوره کوو. جی دا ډونلډ ټرمپ باقاعده ابنائے هرمز حوالې سره ټویټ کړی دی چې په دې ورته د ایران پاسداران انقلاب هم قراره جواب ورکړی. ورله ویلي ولې په مونږ باندې مطلب خاورې پرتې دي، مونږ قبر کې پراته یو چې ته به راځې او ته به مونږ نه او زمونږ خپل ځای قبضه کې ولې خوند دی دا زمونږ دی زمونږ به وي. ابنائے هرمز چې کوم دی د ابنائے هرمز بندېدو په وجه باندې بزنس بیا یو ځل بیا خراب شوی دی، تجارت یو ځل بیا ودرېدلی دی. د دوبۍ بندرګاه چې کومه ده زموږ د ایشیا بندرګاه دوبۍ بندرګاه غټه بندرګاه ده چې پای کې 90 نه 95% اکټیویټي کمه شوې ده. 90 نه 95% اکټیویټي کې کمې راغلی دی. مطلب تقریبا بندرګاهګانې ټولې بندې شوي دي ځکه ابنائے هرمز لاره یو ځل بیا ایران مکمل بنده کړې ده او په څه وجه بنده کړې ده هغه مختلف ویلاګس کې تاسو سره الریډي ما ډیټیل سره ډسکس کړي دي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو له ورسوئ. والسلام.